د جمعې پشپا او جمعې ورځ باندې درود شریف ډیر وای. صحابه کرام ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ودا سکوي. یو صحابي ته تپوسو کوي د الله حبیبا ستا د وفات نفس په مونږ دا وایو، ستاسو وجود به محفوظ چې مونږ دا درود تا باندې وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی تو فرمایلوی ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء. اے صحابی یوازی زمانہ د 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام د دې ټول وجودونه الله پزمکه حرام کړی دي. د پیغمبر وجود تزمکه سنشي دا بالکل محفوظی ایتا وی نس نشی بیلے. شہداء وجودون محفوظ دی. معطا کی امام مالک رحمت اللہ علیہ لکلی دی روایت نقل کرے دی وی دا جنگ احد پا مقابل دو صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر ابن جموح او عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما دا دو صحابہ نو ډیر صحابه کرام شهیدان شول. خدا دو امام الانبیاء په یو قبر کې دفن کړل ځکه قبرونه به کم نو دا دواړه په یو قبر کې دفن شو. دا دو صحابه کرام صحابه مو په احد کې شهیدانم شو. دا دواړه دفن کړل په یو قبر کې. نو بیا ډیر مود پس سیلاب راغی. چې سیلاب راغی د صحابه کرامو دور شپږ څلوېښت کاله منځ کې تېروتی. چې سیلاب هغې علاقه باندې راغی د دې دا قبر لږ د برې نه وران شو او دنده پکې دا دوه صحابه کرام دا دوه شهیدان صحابه کرام پکې دفن. نو امام مالک رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی وی چې کله دی هغه قبرونه قبر اوس پړدو نو دواړه صحابه کرام په خپل قبر مبارک کې دسی پراتو لکه دا چې پرون دفن شوي او یو پکې زخمیو نو هغه دسی په زخم لاس یې هغه زخمی ځای باندې وی لاس وی چې مونږ ور هغه لاس دسی لرک بیا پرېښودو نو هغه لاس دوباره لاړ او په حق ځای ولګېد په کب ځای چې زخم او په منځ کې شپږ څلوېښت کاله تېروتي. انبیاء کرام وجودون رب العالمین پزمکه باندې حرام کړی دي تزمکه سنشي ویلې. د انبیاء وجودون محفوظ پراتی خپلو قبرونو کې. نو درود وایي د جمعې په شپه او په ورځ ډیر زیات وایي. جبې په درود شریف لوندې ساتي. یو صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي